که بهار هر ورځ چې موږ راپاسو موږ د خپل بدن ته وګورو تاسو شیشه کې خپل ځان ته وګورئ الله دې پیشګر مولوي صاحب وبخښي به یو ډېر ښکلی یو شعر به وي د هغې یو کړی ذهن کې راځي چې توره ګیره مې شو سپینه زه حیران یم دا ژوند زموږ نه یو ورځ زموږ دا ژوند نه زموږ دا مهلت زموږ نه تختۍ لګیا دی زموږ دا ژوند روان دی اخر څه وجه ده په دې انسان کې چې د عمر تېرېدل د ځوانۍ تېرېدل په هغه باندې چې داسې اثر نه کوي د هغه حسن د مخکې نه سیوا کېږي د هغه پاپولاریټي د مخکې نه سیوا کېږي په انګریزۍ کې یو دوه ټکي استعمالېږي فیمس او پاپولر فیمس خو هر هغه سړی کېدی شي یو غلط کار وکړه ته به فیمس شي یادېږي به په غلطه به یادېږي پاپولر هغه چې هغه هر دل عزیز وي چې هغه د خلکو په دې زړونو کې دننه جمع دی نو دا په انساني قدرت نه کېږي دا د خلکو په دعا کېږي او د الله په رضا کېږي د دې انسان نه الله تعالی د دې وطن دپاره کار اخلي د دې عمران خان نه الله تعالی د دې وطن دپاره روره کار اخلي په دې مازدیګر باندې الله قسم خوري که نه چې والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر چې قسم دی په دې وخت باندې زما چې د انسان په خساره کې دی خو هغه خلک نه چې د حق وینا وکړي د صبر تلقین وکړي او په حق باندې مضبوط ولاړي زه د هېچا دپاره په دې تحریک کې نه یم لګیا زه د عمران خان دپاره هم په دې تحریک کې نه یم لګیا زه د خپل ځان او د خپل کور او د خپلو بچو د بچاو دپاره لګیا یم ما ته الله تعالی په دې خپل زړه کې دا خبره کلیر کړې ده چې زموږ مشرانو چې دا کم پاکستان جوړ کړو نو هغې چې په کوم سوچ جوړ کړو نو نن د هغه پاکستان نه دی نن په دې پاکستان کې ډېر داسې ظلم دی او ډېر داسې یو نظام روان دی چې په هغې کې که ته کمزوری که ته مالدار ومې خو که ته شریف یو ترک پکمار دی نو ستا پکې عزت نشته ستا سره څوک ودرېږي نه دا نظام ستا خلاف ودرېږي که ته کمزوری نو تانهدار به ستا خلاف وي ډاکټر به تا له دوایي نه درکوي د بجلی دفتر ته لاړ شه غریب به پکې بې عزته وي د ګیس په دفتر کې به بې عزته وي که ته یو زمیندار یې نو په لاره کې په ځای په ځای به دې خلک لوټي نو موږ د خپل جنګ او د خپل ځان د بچاو دپاره دې پارټۍ ته راوتي یو چې یاره موږ به په دې کې داسې یو نظام راولو چې په هغې کې به غریب او امیر یو برابر وي او هغې کې به زه دې محتاج نه یم هغې کې به زه دې محتاج نه یم چې یو لوی سړی به ما له راځي زه به کامیابېږم نه دا پارټي به یو ستن ودرېږي هغه به هم کامیابېږي نو زه خوشحاله شم چې کله وینم چې موږ له عزتداره خلک خانداني خلک را روان دي دې علاقې ته وختي ما عاطف خان ته هم وویل ما یو ځل نیم دلته زه راغلی یم دواله زموږ ملګري دلته اوسېدو به اوس هم شته الحمدلله هارون خان له به زه راتلم ما به وایي چې کله دا لوی لوی خلک به زموږ سره ملګري شي الحمدلله نه هغه ټول خلک دې خوا را روان دي ټولو ته دا پته لګېدلې ده جلد یا بدل چې د نور سره هېڅ هم نشته که دا وطن سموئ که دا وطن ټیکوئ او په جمهوریت ټیک کوئ نور اړتو پړتو میرس لپاره زما سره د سره ټیم نشته که دا وطن دا وطن به ټیک کېږي په دې یو خبره په دې هم زه کلیر یم ځکه چې لا اله الا الله محمد رسول الله په کوم وطن په تندي باندې لیکلي او د کوم کلمې په بنیاد چې کوم وطن کلمه ختمېدی شي چې کلمه نشي ختمېدی نو دا وطن به قایم وي په قرآن کې الله ویلي چې زه به په دې ځمکه باندې خپل نظام قایموم که ته نه کښېنه ستا په ځای به نور راولم چې اوس ستاسو سره څومره چې ناست یې او څومره چې اورې دا وطن به سمېږي اپشن زموږ سره دی په سیاست یې سموي نو بیا اخري چانس عمران خان دی او که ته اوس نه راپاسې او اوس هم د باچا خان په غزول لاټین پورې نښتی او د پټو صاحب روټي کپړه مکان پورې نښتی نو روټي هم دنه واغسته کپړه هم دنه وشکوله مکان نه بې مکانه کړې ځای په ځای باندې د مکان په ځای باندې قبرونه ځای کړه هغه لاټین چې د کومې د رڼا لپاره به دا لاټین یو استعاره دا یوه نښه وه چې په دې کې به پښتون د خپل بچي د علم دپاره به هغې دې رڼا ته کښېني د دې استعارې مطلب رڼا وه د دې مطلب دا نه وه چې په سټېج باندې خپل خور مور ګرځم د دې مطلب دا نه و چې زه به د پښتون د وینې سودا کوم د دې مقصد دا نه و چې زه به دلته کې د پښتون خبره کوم او هلته کې به د نواز شریف په تخت کې کښېنم نن ما ته ووایه دا وطن عمران خان لوټ کړی دا ادارې عمران خان تباه کړي دې هسپتالونو او تباهي له هغه پوجه ده چې د هغه پوجه نه ده نو اسفندیار خان مولانا صاحب سراج الحق صاحب ستا هم د کاڅه راته څه ګډه وډه ښکاري دا تاسو ټول د عمران
دی نو زه هغوی سره مې هېڅ کار نشته هغوی سره مې هېڅ کار نشته په دې میله کې ډېر شی مداریان راوځي په دې میله کې ډېر شی رنګبازان او جیب کوتره او تماشبین راوځي خو ته ځان هغه سودا کوې چې کوم ستا د بچو لپاره ښیي دا مداریان به ګرځي مخکې هم زموږ جیبوالی بیا به موهي دې ځله خو ته په دې دواړو جیبونو باندې لاسونه کېدی او خپل سوچ چې د وطن سمو د عمران خان په لاس سمو او که موږ اوس نه راپاسو نو دا یاد ساته چې دا وطن به سمېږي په دې مقبره کې به چا ښخ کړي پراته به یو خو مړی چې کوم دی خبرې نشي کولی لیدل کولی شي د روح په شکل کې زما او ستا بچي به بیا راپاسي او دا وطن به سموي خو د هغوی سره به د سیاست اپشن نه وي هغوی سره به صرف د ټوپک اپشن وي که دروغ وایم او زما په دې سوچ کې څه فرق وي د شیخ بهادر صاحب راته ووایه چې دا په سیاست کې د دې وطن د سمولو اخري اپشن دی او که نه بیا به د نوجوان راپاسي بیا به یو نوی عمران خان راپاسي نو هغې پورې به دا وطن څو پورې به دا وطن تباه کېږي او لوټ کېږي په قصور کې څه وشو زما او ستا د بچی سره څه وشو په کراچۍ کې څه وشو دلته چې ظلم وشو نو موږ ورته ویل چې انشاءالله د دې ریزلټ به درکوو هغې ولې په 25 ورځو کې انشاءالله اولادیز کې ورکړو ما تاسو ته دا خاص دی راځئ ماړه چې یو شو په دې صحیح معنو کې پوره پاکستان ته وښایو چې تاسو په دې پښتون پسې یو خبره مشهوره کړې که نه چې دا پښتون دویمه پېره په چا اعتماد نه کوي نو زه اکثر په دې جلسو کې دا وایم چې او نه کوي خو چې څوک یې په ایزي روډ باندې خرڅ کړي په هغې نه کوي څوک یې چې د روټي او کپړه مکان په نوم ولوټي په هغې نه کوي څوک چې د اسلام په نوم باندې اسلام آباد ته ځان ورسوي او د کتاب په نوم باندې چې کوم دی دوکه کوي په هغې نه کوي که مونږ رښتیا ویلي که عمران خان دروغ نه ویلي کاتب خان او شهرام صاحب او دې منسټرانو د خپلو کارونو سره انصاف کړی ټیک شو کمی به په هر ځای کې کېدای شي 100% کار نه شوی خو زه صرف یو مثال او بیا د اجازت اخلم چې یو پټی دی په هغې کې لو شوی دی ټوپکې جوړ شوي دي په هغې کې غنم تیار پراته دي ریبلي شوي دي اوس به صرف پرېشر راځي او تراشل کېږي به او یو کس راشي تیرې ورته ورته کړي اور پې بل کړي او بل راځي اور باندې اوبه اچوي او دا چا چې ورته تیلې ورته کړي دغه شان بره ورته ناست وي او دوی چې مړ خو دې نه کړو نو لکه ما سره خو پالټۍ دی زه خو یې بیا موجنم ته خو اور والی تا خو ته تیلې ورته کړې تا خو د وطن لوټ کړې تا خو د وطن تباه کړې عمران خان یې بچ کوي دا نوجوانان یې بچ کوي دا واڼه دا مشران دا ټول دا خبره د الیکشن نه ده دا خبره اوس د الیکشن نه ده دا خبره د پاکستان د جنګ ده په دې پارټۍ کې به هغه سړی پاتې کېږي چې کم روغي په دې پارټۍ کې به هغه سړی سیاست کوي چې کم روغي کمالدار وي کو غریب وي خو کو ګټر وي او غني وي به نه وي اول به په خپلو کې غلط خلک بار کوو او بیا به د بار سړي سره مونږ ګورو ریښه به اول خپل ځان ته وایو او که دې ته تیار یې او د عمران خان سره په هر حال کې ودرېدو ته تیار یې نو بیا دې ته مه ګوره چې عاطف خان دی که مجاهد خان دی که علي محمد دی که بل دی که عمران خان ودرولي او غل نه ځاني شرابي نه حلالي ایمانداري تاسو ته پلار نیکه معلومي دوکېباز نه نو که عمران خان ونه ووټ ورکړو که د حجرې خاوني او که د دوکان خاوني که په لینډ کروزر باندې ګرځي که په سایکل باندې ګرځي چې ستنه ودرې او دا جنډه وله د پی ټي آی ورکړي نو د عمران خان لپاره نه د خپلو بچو لپاره په دې سوچ کې چې دا 2018 د پاکستان د بقا جنګ دی کوو به که نه څوک تیار دي بیا د ودرېږې زه به څو نارې په تاسو باندې وام او داسې اواز وکړه هغه په چارسده کې چې ناست دی هغه د پلار نیکه په نوم چې سیاست کول غواړي د خپل وطن نه چې در په در کړی خلکو د هغه لپاره چې ټول یې واوري نعره تکبیر نعره تکبیر کمزوری دی خو زه بیا هم کوشش وکړو ما خو په دې لاره په منډه روټۍ وخوړه ځکه د پلیټ شوم تاسو به په کور کې خوړلي اواز ولې نه راوځي اواز راوباسئ روحه د دې باطل مقابله به څنګه کوو د دې باطل مقابله به څنګه کوو نعره تکبیر ته که نه ځای په ځای ګرځي راوتی که نه بیا مداریان درپسې راوتي دي موډریان یې ځان سره کړي د سوات نه د ځان سره یو بلاګي راوستی دی هغه
څنګه چې دا ټکسي چلېږي که نه دا پیسې ورکوي چې کوم خوښي هلته بوځه کله مشرف کوي او کله دې چلوي موږ لړۍ پکار دي موږ د شمېر سړی پکار دي خو د کار سړی پکار دي فکر سړی نه کار دی سیاست نه جهاد ته راوځه پاکستان موږ د دغه غونډه کې اواز چې بیا د نښه په مینه باندې ځم پاکستان ډېره مهرباني علامه دا وزیران ته له بعد صدقه دي موږ دلته کې راغلو ډېر خوشحاله شو ستاسو په راتلو باندې به انشاءالله زموږ دا پارټي زموږ دا ملګري هارون خان زموږ دا زاهد وایي مجاهد خان دا به ټول انشاءالله مضبوطېږي او انشاءالله چې ستاسو په شان خانداني خلک او عزتداره خلک دې پارټۍ ته راشي نو زموږ دې کارکنانو ته انشاءالله ډېر څوک بره مشي کوي ډېره مهرباني